बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو دوستانو یو ځل بیا د ظلم سلسله جاری ده دوا شزلمی نامعلومه افرادو قتل کړي دي او بیا تختیدلې د نامعلومه افراد څوک دي او دوی مشنان د شزلمی چې دي د غلې ورڅ واجب باندې قتل کړ دوستانو د بره کې په ټول معلومات دی ویډیو به شریکا مرکه تاسو ټول معلومات باندې ځان قبول غواړي مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې ګورو او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی ټلې نشان دی وای ترڅو مونږ رسول کې معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو دا واقعیا د صحابه د چې دوا شزلمی ډیر په بد مرګ باندې نامعلومه افراد فایرینګ کړو او قتل کړو په ځای باندې خاک ویر کړو او دوستانو دا شزلمو غلطي سوا دوی اخر ولې او دمرا عبرتناک کا سزا ہوتا ولې ورکړل چې والا دا معلومات پولیس لګیا دا کوي مونږ د معاشره کې دا واقعیات عام شوي دي پولیس لګیا د خپل کار ښه په ټیم باندې کوي خو پولیس هم څه وکړي روکتام به څنګه وکړي پولیس هر وخت تاسو سکیورټي نشي ورکول مونږ هم ذمہداري ده مونږ باندې هم اخلاقی طور باندې روایتي طور باندې مونږ هم ذمہدارانه جوړیږي ولې معاشره چې دا د یو کس کار نه ده پورا انسانان چې دي هغه چې خپل طرف نه لګا نیکی پکې اچي لګ پکې اچي نو معاشره جوړیږي د معاشره کې د علاقانو بسنه څه غلطي خو بخماخه کړي خو خبره باندې حل کیږي اصلاح کیدل شي د علاقانو د حل نو ریاست پاکستان موجود دی قانون پاکستان موجود دی قانون شته د عدالت شته تناشته اریو چشته ته یو مورنا هغه شاسلمي نفرتونه ډیر زیات شوي دي نفرتونه د حد پر لاړل چې مونږ خپل زړه خپل نفس خواهش پوره کولو لپاره هر حد پرځو کوم د نفس خپل نفس مو ورزولې وا او کدا شي هغه موږ د څه بیزتی کړیو نو روز قیامت اپ صلی الله علیه وسلم موږ څه د وعده کړی دا کوم معاف کولو په دې تاسو اجازه دي قیامت پر زیرا شرمانه واخلي او دلته موږ نفرت کې د حد پر لاړ شو چې موږ داسې شزلمی قتل کو چې خبره غونډه نه وي فاجعه به دوستانو د ډیر زر معلوم شي پولیس وایي چې موږ ډیر زر دا قاتل چې دا به گرفتار کو دا څوک دی نامعلومه کاست ډیر ټایم پر نامعلومه نه پاتې کیږي نن سبا جدید دور دی او چې د جدید دور کې واړو څوک دی دا ګمان نه کوي چې موږ به بچو خو اخر ولې موږ دومره ظالم شوي یو دومره ظالم خو فرعون نو الله پاک موږ اشرف المخلوقات پیدا کړیو فرشتو باندې هر ته فضیلت را کړی دی فرشتو هو انسان ته سجده کړی ده اخر نه بعد موږ نه د حیوان ولې جوړ شلو مونږ ولې دومره خپل معیار نه غورځېدلي یو دوستانو دې باره کې